صلاة دائمة كاملة مقبولة أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد وأشهرها عند المشايخ. مشایخ لس جمع می تاسو ته بیان کړی دي چې د دې لس جمع جوړی شي او تاسو په مختصر المعانی په حاشیه کې بدا دی ویلي چې د شیخ معنا د با تجربه چې یو انسان په کم فن کې تجربه حاصل شي نو هغه ته ویل کېږي ملا صاحبہ شیخ ورته ویل کېږي دا تجربه یو ځان لشي دی هر کله د سړي تجربه رااله نو بیا کار څه کېږي ملا صاحبه کار سمون خوري او برابرې بې خوري. بعضې طالبان په دې طالبۍ ته ورمضافي عبار ته نه وځي بیا یې د سره کوي یو کتاب څو پیري وایي دا دونه ډېر مفید دی خو دونه ډېر نه دی. تر سړي ته چې میلاو شي که نو په درس کې به ورځ د ورځه انسان ته بدلون راځي چې ته مدرس شي کتاب ګورې ټیټ خواري کې د طالبانو نه ډېره خپله باندې انسان روان دا غټ مشایخ زمونږ چې فارغ شي نو دیو په هغه ټیم کې نهومید پړاوول ورته مشکل اوس څونه غټ مشایخ چې کوي په دې باندې انسان به مخې ته رواني تجربه شي ملا صاحبہ پیدا شکم کتاب باندې ستا تجربه یې هغه په لږو ورځو کې هم د هغې پړهایي کوی شي چې تجربه دې نه وي اوړې راوړې به پکې د هغې پړهایي بیا در کولی نشي. دا مسله پکې زمونږ د اصول شاشۍ درسونه د دوو شپو دا و چې کوم اصول شاشي دغه کېږي دا موږ په دوو شپو کې ټول اصول شاشي ویل چې که د هغه ټیم کې ځواني وه موږ به ورته د مجانینو پیرډ ویل د جمعې یو شپه بله شپه به چوټي وه بله شپه په دوو شپو کې اصول شاشي ویلي وه طالبانو سره ریکارډ شته دی اوس هم چلیږي یو ځای بل ځای خو دا چاته پته نه وي چې دا د دوو شپو ده. دوو شپو کې هدایت النحوه دوو کې مرقات او دوو کې پنځه مقامي فکر دی راغلی. اوس اشهره وضع په نزد د مشایخو باندې د دې وجوهات ډېر دي خو اشهر په دغه وجوهات کې بیا دوه وجې دي. په څه باندې دلایل وایي چې جز لا یتجزا ثابت دی. جز لا یتجزا په دې دوه وجو کې یو وجه دا ده چې ارهن تراوالی دا موبایل او دا چې دی تقسیمې کمی نو کچرته دا په آخري ډیګرۍ ونه درېږي او نور هم د تقاضا د تقسیم وکړي نو بیا خو کاره خبره ده چې خردله اصغره نشوله لجبل نه او جبل اکبر نشو لخردلې نه. هلکه د شي غټوالی په څه معلومیږي چې اجزا یې ډېر وي د شي وړوکوالی په څه معلومیږي چې اجزا ورپکې کم وي نو چې خردلم ته څونه تقسیموې هلکه زر کاله مې تقسیم کوئ تقسیموې وایي نه 90,000 سال مې تقسیم کوئ تقسیموې نو خردلم تقسیمیږي او دی خو جبلم تقسیمیږي نو فما الفرق بین الجبل والخردله دا یو اعظم او دا بل اصغر نشو. خامخا به دې خبرې ته جوړېږي چې زی ابازوله به راځي اخیر به دا شیز ودرېږي نو به تقسیم نه قبلوي دقې ته وایي جز لا یتجزا. دې پېښ شول مسله دقه هر شي څه غټوالی او کوټیوالی په څه دی په اعتبار د اجزاو سره قلت د اجزاو دې ته صغیر وایي کثرت د اجزاو دې ته کبیر. واشهرها او ډېر اشهر د دې دلایلنا اشهر د دغې وجوهاتنا واقوى ادله
دیر اشهر د دغینا عند المشایخ فنز د مشایخ بانی چې مراد تینا شیخ القرآن او شیخ الحدیث تے کم شیخان لکا شیخ القرآن او شیخ الحدیث ودیری که آخا مال که ودیری که لیکلی وانی برانو مینه خدا وطوری که چی دروغجن خبر لانی لیکلی کنه ای مشایخ هذا الفن ای مشایخ زما د دې خبرونه مراد دی چې ستاسو نکتو ته خیر دي نکتې خو ډېرې اهم وي مولي صاحب چې نکتې ته سړی خیر وکړي به ته کتاب ولېږي په نکته باندې خو هغه سړي ځان له مازغش نه کړي چې دا خو نه لګېږي نو لاندې ورته یو نکته هغه حل کړی نو په یو نکتې څه حل کېږي عبارت آسان حل شي السغایا علی نکات الکافیه دا په کافی په نکتو مستقل شرح ده خو تاسو به نه یې کتلي السغایا علی نکات الکافیه صرف په نکتو باندې لګېدلې د ملا صاحب خبره پېښ شوه واشهرها نو ډېر اشهر د دې دلایلنا عند المشایخ په نزد تجربه کارو د دې فن باندې وجهانی دو وجدي الاول اولنی وجه دادا چې انه لو کان کچرتشی اری كل عين اريو عين شيء اريو ذات اريو جسم منقسم کچرت شدا تقسیم قبلون کے لا الى نهایا نتر یو نهایه پوری بس تقسیموے بریک پکې نشته لا الى نهایا بغیر د بریکا بغیر لم یکن بے بنشی خردلا تاسو توید اوری دانا د شرشم پشانتا د اوری نبشی دا خردلا قرآن شریف کم خردلا تکے ناراغلے نبشی خردلا اصغر لجبلنا قرآن شریف کم جبل شتک نشتا دے یا جبالو ویبنا علا ما یرفع به ان کان مفردن معرفتن الکه دا منادا با مبنی وی په ما یرفعو باغه حرف او حرکت بانی چې معرب په مرفوع ګرځي ان کان مفردن معرفتن کدا مفرد معرفه وا نو یا جبالو مذکرن یو اسم مبنی د علامه یرفعو باندې خدا خو مفرد نه د جبالو جمع د جبل دا جبال دا خو نکره دا قیده دا کافیه دی پی ما تشوا حالتا کافیه که اسر دا جیسا ولی که دا قیده پا دی آیات ماتا دا ماتا دا کنه دا ماتا نا دا ماتا واری دا منادا مفرد دا دا تیکا دی را دی لکا او دا مفرد دا مانا دا مرکب ندا دا مفرد دا مانا مرکب ندا خبر گزاره وکړه صحیح نکړه دا گزاره وکړه څنګه درانه مرکب مراد نه دی دا مفرد معنا دا چې نه به مضاف او نه به د شګو مضاف څنګه درانه خو خبره شان ورته دی جواب ته نو موږ دی جواب ته پاس وای څنګه درانه نبا مضافی و نبا د شگو مضافی دیتا مفرد ویلے کی نو ویلکل جبالو نه مضاف دے نه د شگو مضاف دے لہذا مفرد شو معرفه خود مخی نو خو یا حرف ندا سره معرفه شو دکن نو جبل دا غرطوائی او تورم چی دے نو دام غرطوائی خو جبل عام دے تور آغی غرطوے لیکی گی سیب علیہ رحمتا چې اغا کی یو صفت ویل شینوالی یا بالفعل شینوالی پکې وي یا بالقوه وي ځینې غرونه خړ پړ وي او ځینې شنکېږي راشنکېږي او یو بل غر دی هغې ته رواسیا وایي نو هغه چا ته ویل کېږي ملا صاحب وایه مضبوطو دنګو غرونو ته نو لو نبشی دا خردلا اصغر لجبلنا ذکا اریو واحد دی دوانونا چی خردلا او جبل دی
دا غیر متناهی الاجزاء دی د دې یو اجزام نه رسی نه ختمیږي او د دې بل اجزام نه ختمیږي او غټواله ورکوټي والے دا په کثرت د اجزاء او په قلت د اجزاء دی وذالک کثرت د اجزاء قلت د اجزاء دا متصور کیږي په متناهی کې چې کوم شی ګنټه مخکې ختم شو او بل ګنټه وروسته ختم شو پته ولګي چې مخکې ختم شو دا قلیلو دا څو اصغرو او چې دا وروسته ختم شو نو دا اکبر دوه ډوډۍ دي یو ډوډۍ می وخوړه دی بلې ته مې لاس کو ما ټوپک ته لاس کو فکر دې راغلی نو یو ډوډۍ زر خلاصه شوه او بله لیټ خلاصه شوه یو وړه وه بله غټه وه یو وړه وه دا خو د صغیروالی او کبیروالی په چا سره په کثرت د اجزاو په قلت د اجزاو باندې نو که دا به په متناهي کې متصور کړي چې د کوم شي اجزا زر ختم شي ویل لکه دا صغیرو چې د کوم شي اجزا لیټ ختم شي نو دا د هغې نه څه شو ملا صاحب کبیر نو بیا خو خردله اصغره نه شوله د جبل نه او خردله اصغره د جبل نه نه ګڼل بي وقفتوب دی نو جز لا یتجزام نه منل بي وقفتوب شو فکر شو یو وجه خدا شو دویمه وجه دا ده چې مولوي صاحب راځي یو جمع جرګه کوو جمع جرګه په دې باندې کوو چې د جسم کې خو اجزا شته دونه خو پې پوهېږو خو چې دا اجزا لذاتي دي د دې خپل ذاتي دي چې موږ اندازه ولګوله نو دا ذاتي نه دي دا ذاتي نه دي که چرته د دې جسم دا اجزا ذاتي وي بیا به دا د جسم څخه جدا کېدلی نو افتراق بیا نه قبلولی افتراق قبلول واپس ټچ کېدل افتراق قبلول واپس ټچ کېدل مضبوط دلیل د دې خبرې دی چې د دې دا اجزا خپل ذاتي نه دي لکه هغه ډېر اظهر چې معلومیږي نو هغه داسې دی مولي صاحب چې دا د سیکل چې دا کم ټیر دی او دننه دغه ته څه وایي فریم ورته وایي ها نو دا د دې فریم جز نه دی ځکه چې دا ټیر تی لرې کېږي بېرته پسې ټچ کېږي هم بېرته پسې لکه دا پرې چې دی لرې کېږي هم او بېرته پسې ټچ کېږي هم دا دلیل د دې خبرې چې دا د دې ذاتي جز نه دی ذاتي جز دقه رنګ جسم خخته ووا نه اجزا دې کټ کېږي که نه که هر یو جسم نه د دې پاڼې نه چې کوم دی دا دغه کټ کوه نو دا هم دغه کېږي ځکه دې راغلی دا پاڼې سړی ډېر خفه کوي نو په خبره باندې پېښ شولې ملا صاحبه نو دا ذاتي نه دي که دا ذاتي وي نو دې به افتراق قبول کړی وی ملا صاحبه نه ښه نو چې دا ذاتي نه دي افتراق قبولوي نو اوس پروردګار عالم جل جلاله په دې قادر دی چې دا اجزا د دې کمۍ اخر په یو ځای ودرېدو نو بس هلکه ولې نور الله پاک نه دی قادر وی بس اوس په آیات تلفظ غالبا دا تاسو ته ما ویلې ان الله على كل شيء قدير دلته به مفسرین لاندې نکته لیکي على كل شيء ممکن قدير ممکن ته کې اوسه لګوي ممکن ته کې ولی دې ممتنع او دغه خبره شاملېږي نه ممتنع او دغه خبره شاملېږي نه ځینې تفوس او ځینې خبره یو ځای ته شاملول هغه کار څوک کوي نه په هغې باندې سړی بد ښکاري په هغې سړی لیونی دا دغه کېږي دا معلوم شي فکر دې نه چې کوم څه ته خبره شاملېږي هم هغې ته به شاملې نو دلته خلک دا وایي چې الله پاک په شریک الباري على كل شيء قدير په دې پیدا کولو قادر دی دغه ممتنع دی دا شیء ممتنع ته نه دی شامل الله پاک جل جلاله په خپل ذات باندې قادر دی دې ته نه دی شامل ولی دا واجب دی واجب ته دا ټکی شامل
الله تعالی په آیا الله تعالی په داسې ګټه پیدا کولو قادر دی چې به نشي اوچتولی دغه خو ممتنع ته یادې ممتنع ته دا ټکي شامل ستا دا سوال دلته نه زیږي ستا دا خبره دلته نه زیږي دلته د کل شی ان شی ممکن مراد دی د ممکن تپوس کوه چې د تا ته جواب در کوم ته قادر دی زه به قادر دی ته قادر دی زه به قادر دی ته قادر دی زه به شک قادر او د کوم شي تپوس پکې ممکن تپوس پکې دلته ممتنع او د واجب تپوس به نه کې نو ګوره دا شی دقه روان دی کمی دا ممکن آخري زیت اورسید باس اوس بدانه چې الله په دې باندې نور قادر نه دی نه بس اوس خبره ممتنع ته ورته ممکن نه وتلا جانه وتلا ولاته بس یعنی الله پاک چې څوم نه پوری بس د دې ورکوټي کول دی غو شو کنه نو پکې خو به څه نو چې دغه دې تور سیدو او په یو ځای خبره به قدرت در نور تجزا نه قبل ولا نور تجزا پکې ممکن تجزا افتراق پکې ممکن نه دی خو بس جز لا تجزا ثابت شو والثاني او دیم چې ان اجتماع د اجزاء د دې جسم چې داله سلی ذاته دا د دې ذات د وجه نه دا ولا اولا او بالذات ندا والا كذا سنين لما قبل الافتراق بيخو بقبول نکی افتراق لرا یعنی دا لیس لذاته دا کلیس لذاته نشی بلکی لذاته شی بے با افتراق قبول نکی بے با افتراق فالله تعالی نو اللہ رب العزت قدیر دے والا پدی بانی چھ پیدا کی فیہ پدی جسم کے افتراق دا کم پوری الالجزء اللذی ترجز آغا پوری لا يتجزا چنور تجزا نقبلی لکه جز آغا تنازغنا چی منگ جگڑا کلی دا فیه پاغی کی دق جز دا تیادو ان امکن افتراقه که ممکن وی افتراق دا دغی جز نو چکم دے تجزا قبل ولیشی تجزای ممکنی نو لازم بشی قدرت دا اللہ تعالی علی پاغی خودے بے نورم کم کی دفن لیلعجزکا اللہ پاق عاجز ندے دا ممکننا که چرت دا تجزا نور قبل ویشی دا شیزا نو بس خودے پاک بے نورم تجزا ولیو کی کن ولی اللہ پاک خود دا ممکن کار نا عاجز ندے چې دې کې تجزا ممکن ده نو نه نور به په خدای پاک وکي نور به په کې وکي اخر به توي چې بس وشوله او ان لم يمكن كشرط تجزا پکې بيخي ممکن نور نوي نو ثابت شول مدعا فاحسن دلیل سرم دقه خو ما مرادو نو درې دلایل مې درته ویلیو پرون مې درته ویل چې اقوا ادله د اثبات غفر روا او دو دینن ویل نو ټوټلی قشمار څو شمولاتب درې والکل ضعیف درې وانه دلایل ضعیفان دي درې وانه دلایل ضعیف دي وایوالی زکه ضعیف دي وای داړم به خو ځکه ضعیف دي چې دا دلالت کوي په ثبوت د نقطې باندې ثبوت د چا پس دې کې تا نقطه ثابت کړه چې دا نقطه نور تجزا نه قبلې تجزا هغه دا نقطه ته لګراوړه دا نقطه په کوم محل کې پرتا ده او دا نقطه په کې حال ده نو ولې دې نقطې چې په دې محل کې چې کوم حلول کړي دي حلول سوریانی خو نه کړي حلول پیجنی حلول دو قسمه ده یو حلول سوریانی ده او بل حلول توریانی ده دو تعریف رته کوم یو آسان تعریف ده سوریانی آغی حلول توائی یو شی حلول وکی په یو شیس کې چې وسی د آغی انفکاک لا آغی محل محال ده زبطالا ناتخوان شریفا پینزری دی با پتا بانی وشندما چې د نات سره یو بل عملم وکی لدی پیون دا سپین رنگ ختم کی وس کې دشتا
سپین رنگ په دې پيو کې حلول سوریانی کړی دی په انفکاک باندې یو انسان هم قادر نه دی چې دا سپینوالی د دې پيو څخه څه کړي هلکه کوزړی فکر دې راغلی کوزه کې واچوه اوبه نو کوزه د اوبو نه ډکه ده کوزه دا دی بس جګ د اوبو نه ډک دی دې اوبو په دې جګ کې حلول کړی دی توریانی نو که ده تاسو چې دا حلول ختم کنه ختموي شي که نه شي اوس به لاړ شي وواله دې ته توریاني وایي ګوره فکر دې راغلی نمبر 2 تعریف چې دا عام بیان کوي هغه لږ سخت دی هغه من تعریف نه پوهېږي په اسانه ځکه ته ما دا وکړو هغه دا دی چې حلول سریاني دې ته وایي چې اشاره احدهما ته عین اشاره وي آخر ته که زه تاته ویم چې پيو ته اشاره وکړه سپینوالي ته به خامخا اشاره راشي او که زه درته ویم چې ته دې سپینوالي ته اشاره وکړه او هغې ته اشاره وکړې نو پيو ته به خامخا اشاره راشي چې یو ته اشاره کې بل ته هم راځي او حلول چې دی ملا صاحب الطریانی اشاره احدهما ته عین اشاره الی الاخر نوي ما چې دی مولوي صاحب ته اشاره وکړه دا اشاره کمرې ته نه ده اوس مې اشاره کمرې ته وکړله د اشاره مولوي صاحب ته نه ده نو د ده د حلول په کمره کې طریانی دی حلول په کمره کې څه دی مناسب نو یا لکه دې نقطې خو په دې محل کې څه حلول سریاني خو نه دی کړی مسلمانه چې اوس دا نقطه د دې محل نه جدا کېږي او دا محل چې دی دا د دې نقطې نه جدا کېږي دا خو څه حلول سریاني نه دی چې اوس نقطه نه تقسیمېږي د دې د وجې نه دی دا محل هم تقسیم نشي محل خو تقسیمېږي دا نقطه چې په کوم ځای لګېدلې دغه ځای تقسیم شي نقطه نه تقسیمېږي دا کوم ځای چې لګېدی دغه دې تقسیم شي او نقطه خو یو به خارجي غونته کې شي دی چې ګوره دا لکه دا کره چې دغه سره لګي دی بس دا خو دغه خو اعتبار نشته دا خو عین نه دی خبره خو په عین کې چې په کوم ځای ولګېدله هغه محل تقسیم قبلې تا دلائل پیش کې په دې باندې چې دا نقطه تقسیم نه قبلې چلو نه قبلې خو نقطه چې په کوم محل باندې حال دا حال نه تقسیمي تقسیم نه قبلې دغه جسم نه دی او دغه محل نو د دې حال کې عدمي انقسام مستلزم نه دی عدمي انقسام د په محل کې چې په کوم ځای باندې دا نقطه لګېدلې ده ته ماته نرشه داسې دلایل ووایه چې دا محل پکې ته ثابت کړي چې دا نور انقسام نه قبلوي اما الاول ارچ اول دی فلانه انما يدل دا دلالت کوي په ثبوت د نقطې باندې او دا مستلزم نه دی ثبوت د جزء لرا دا ثبوت دا مستلزم نه چاله ثبوت د چاله را د جزء لرا جزء لا يتجزا ولي مستلزم نه ثبوت د جزء لا يتجزا لان حلول هذا كحلول د دغه نقطې چې ده په محل پچا کې مناسب په محل کې ليس الحلول السرياني دا خو حلول سرياني نه ده حتی چې پیدا دا شي چې يلزم لازم شي د عدم انقسام د دې نقطې نه د دې حال نه او د دې نقطې نه عدم انقسام د محل نقطه خو یو اوایي شی چې تا ولګول ده دا کره دې زمکه څخه کم ځای ته ولګېده چې دا په کوم ځای د زمکې ولګېدله د دې دلیل قرآن دی نقطه تقسیم نه قبلوي نو د نقطې د نه تقسیموالی مستلزم د دغې زمکې د دغې لږ جز د عدم انقسام له مستلزمه واما الثاني والثالث او دا نن چې د دویم او دریم دلایل ویلي لکه ماړه دا خبرې خو یې بیخي ځکه مه کوه چې د فلاسفو نه تا تپوس کړی دی تا چې څونه دلایل ما ته وویلي چې دا خردله به بیا اصغره نشي له جبل نه خو ته مولي صاحب بالفعل اجزا یادې چې دغه خردله د اجزا پکې دي او دا جبل دی او دارنګې څه پکې دي اجزا پکې دي حالان کې فلاسفه دا وایي فلاسفه چې دا جسم چې دی قطع نظر د دغه اجزاو نه چې دغه خردلی کې دي او دا جبل دی کې دي نه
دا جسم بس قابل د انقساماتو غیر متناهیه و دی اجزا پکې نشتا خو نفس دا جسم اسی جسم یادو خط نظر د دې اجزاونه صرف جسم یادو خط نظر د اجزاونه چې دا جسم کی تقسیم کې نو عقلی منی چې په دې کې رواني او تر د جز لا يتجزا باندې ونه درېږي بس رواني دا معنا شو او دا غټواله کوټیواله په دغه اجزا پوری دي چې کوم په دې خردل پوری د اجزا ور قائم دي نو دغه سره د جسم اصغر دي او په جبل پسې دا کوم اجزا دغه دي ور قائم دي نو دا سره مولا صاحبان په دې باندې دي اکبر دي واما الثاني والثالث فإن الفلاسفة بشك فلاسفة لا يقولون قول نکي چې دا جسم متعلق دي د اجزاء د چانا د فعل نام وان او بشك دا غیر دا اجزاء دي فعل بغیر متنا دا اجزاء بالفعل دا غیر متناهي اجزاء بالفعل خو نه دي اجزاء بالقوه دي بل یقولون بلکې دی وای چې دا قابل دی قبل اون کې د پاره د انقسامات غیر متناهیه او نشته په دې کې اجتماع د اجزاء اصلا بالکل نفس جسم یادو و انما او بشک دا غټواله ور کوټیواله په اعتبار د مقدار قائم دی به په د پوری لا به اعتبار نه په اعتبار د کثرت د اجزاء او د قلت د اجزاء او افتراق ممکن دی لا اله نهایه دای بل جواب کو چې ته چې کوم پوری دا تقسیم ممکن دی نو الله په خو پیسم قادر دی چې کله تاوی چې بس نور تقسیم ممکن نه دی بس اوس دغه کې علا کل شی قدیر هغه ته شامل نو په خپل یو ځای قدرت د جز شو لا يتجزا جو شو وینا ما دا نه دی ویلي چې لکه چې ته دا انقسام کې تجزا کې او ذخیر کې وي ما چې بس نور ممکن نه دي اخذ نه زخم لا اله نهایه دا سلسله دي روانه تر د لا اله نهایه په یو ته ممکن وي او تر د لا اله النهایه پورې وتا على كل شيء قدير په دغه شیء کې داخل وي فلسفه مسدا وایي والافتراق ممكن لا الى نهايه مستلزم ندي جزء لرا تفتازانی سیبو دا دلائل زمنګ د مشایخ ګلز کړه تفتازانی نو بیا خدا معلومیږي دا چې د فلسفه خبره به ټکی نو پس کن په ابطال جزء الذي لا يتجزا بتکشن من خو اثبات د جزء لا يتجزا وایو فلسفه ابطال وای بس به خو ابطال نه دا د ابطال او د نفي والا دلایلم د ذو خپل خالی نه دي هغه هم لري کا هغه مستلایل نه دي تړې په نشي مطمئن کېدل نو بیا بس کوو نو امام رازي تکلیف خابو امام رازي څه کړی امام رازي رحم الله څه چل کړی ها واما ادله النفي او ارچ دلائل دا نفي د جز لا يتجزا دي ان د ابطال د جز لا يتجزا دي اذنم دارنګ خالی ندي د ضعفنا ولهذا ردي وجنا چې جانبين تدلائل ضعيفه او رقيقه دي مالا الامام الرازي امام رازي د اعلان کړی امام رازي صاحب د تفسیر کبیر د تفسیر کبیر نوم دی فتوح الغیب تفسیر فتوح الغیب عربونه چې راغواړي په دې نامو به راغواړي په تفسیر کبیر یې څوک نه پیژني کبیر خارج یو کبیر دی ځکه دراله تفسیر فتوح الغیب د اغه نامه ده ناشنا تفسیر دی مولا صاحب چې کوم طرف ته ور مضاف شونه بغداد ناشنا دلایل امام رازي رحمه الله تعالی امام رازي رحمت الله علیه تاسو ته معلوم دي چې په علم کې ډېر مقام دغه کړی دی ها غټلې دی په به چې کوم خپل پیر صاحب دلاړې او الته چې دین دو خدمت شروع کو د خانقاه کې چې کوم طالبان او مریدان د دیو د فارز لوټو بندوبست ها مخکې به د لوټو بندوبست دا بډیرو د لوټي موټي به دا کولې او ته برابر اول استنجا د پاره
دی لګی دی لوټو کې لګی دی او یو خادم سره خط دی او خط روان دی دی ودرېږه